کشته څه به وایې د خپل پوځ حوالې سره او بیا دغه کچکوني څه د انډیا ژبه دلته استعمالیږي غداران دي په دې ملک کې څه به ګوړګان بهر ناست دي موږ په ملک پسې خبرې کوي یاره چې دا خو ډېر دغه خلک دي بیا چې په خپل ملک پسې خبرې کوي یا په خپل پوځ پسې خبرې کوي پوځ خو د دې ملک د خدمت دپاره د دې د ترقۍ او د دې د خدمت او د دې د محافظ دي د دې ځمکې د دې خاورې نو د پوځ متعلق زه یم چې موږ ټول قوم له پکار دي چې د پوځ سره اوږه په اوږه په هره موقع باندې ودرېږي او د پوځ څخه پوره مرسته وکړي په دې څنګه چې دا مخکې د اوس د انډیا او سره دا کومه مسایل راغلي او دغه جنګ وشو دغه شو هغه زموږ د پاکستان آرمي ډېر په ښه طریقې سره هینډل کړ او هغه یو ښه طریقې سره هغه جنګ زموږ آرمي وګټل په دې باندې زموږ د پاکستان د نوم په ټوله دنیا کې لکه روشن شو او ډېر ښه لکه موږ د پوځ ډېر شکرګزار یو بس هغه به ګوړګان چې په بهر ملک ناست دي او په ملک پسې خبرې کوي په پوځ پسې خبرې کوي د انډیا ملګرتیا کوي هغوی ته عمر قید سزا میلاو شوه د پاکستان عدلیې نه خوشحاله یې جی بالکل دا خو د قانون مطابق هغوی ته سزا میلاو شو چې څوک داسې کوي نو هغوی له سره همدغه شان پکار دي چې هغوی ته سزا میلاو شي د ملک خلاف خبرې خو له ملک سره غداري کوله نو دا خو لکه ډېره د افسوس خبره ده جی چې څوک د ملک سره غداري کوي او څوک د ملک خلاف کار کوي دا خو زموږ لکه پاکستان زموږ ملک دی او د دې به موږ چې څنګه پوځ لکه د محافظ دغه شان بچي له پکار دي چې د دغه خیال وساتي د تقدس او د عزت د دې خیال وساتي او د خپل دغه دپاره هر وخت د قربانۍ دپاره ځان تیار ساتي پوځ خو زموږ صحیح کار کوي خپل ډیوټي ښه صحیح کوي دا نه پکې مړ کړه او خلک ورپسې خبرې کوي نو خلکو خولې په نه شي بندولی نو د داسې قسمه خلکو خلاف کاروي پکار ده که نه خامخا زموږ پوځ خو بس صرف پوځ پاتې دی نور خو خلک په ملک کې نشي دا خو ټول ځان سرحد وایي پوځ چې هغه ډیوټي کوي انډیا هغه وواله